ویل ځمکه ګرمومه او هور راکوزومه او لمبې د خلکو نه خېجومه. اوس خو پته نه لګي چې په کوم مخ ورک دی. وړه چې چیني غوړي هر شی ګران دی، نو ګزاره خو ډېره ګرانه ده. وزیرانو صاحبانو د نور نوکرانو د هغوی ټول په بره ځي او غریب په کته راځي. خلک په خودکشۍ باندې مجبور دي. خلک زه خو په خپله دوکاندار یم، اینه خلک نو عمران خان صاحب ویجنو بهرحال دغه ډېر ښکلی ویجنو د غریب دپاره. د غیر مسلم د خلکو د ریپ ورکوي هغه شی ارزانېږي او چې زموږ مسلمانان ټول افسران دي، بالا افسران دي، ایم ایل اګان دي، پیګان دي، د قوم د اوټ دپاره کوڅه په کوڅه ګرځي در په در او د عوامو نه کړي دي. خو ټول کرپشن دی. د پاکستان مقصد کرپشن و او غریب سړی چې دا نه ورکوي. دیرو ته وسیله شي، بهر دي دوکانونو ته وسیله شي، غریب سړی نه ورکوي. څنګه چې له بېلې دا بیلونه کور ته راځي، له اوبو دا راځي، دې چې دی دا وړه مارسیډ له کور ته لاړ شي. زما نوم علي شیر دی او تا ته خو پته ده منګۍ ډېره سیوا ده او وړه چې دی هغه هم نه میلاوي. سرکاري وایي دي خو لکه دې نه هغه زه هم چې دی دا ارزان کې په دوکانونو کې ولګوئ او ریټ ولکم کې دي سرکاري نه ورکوي نو او تقریبا چې 30-35 بوجۍ راځي او دې ته 300-400 کسان دي. نو دا دیو ته خو نه رسي. او داسې وړه چې چیني غوړي هر شی ګران دی، نو ګزاره خو ډېره ګرانه ده. انومانیس خان دی، ټاونشیپ اوسېدونکی یم او مهنګایي خو ډېره زیاته ده. تاسو کته هم چې بهر ملکونو کې تاسو وګورئ چې رمضان نه شي هغو اپر ولګوي، هر سره ارزان کې او دلې کې چې راشي یو دوی د بیخي دغه هر شی ښه ګران کېږي که نه. لکه دا کار یې ښه نه دی او هر سره چې ارزان کې پروت شو ته وګورئ. اوس دا غریبانان هم دی، د دوی خو څه دونه وس نه کېږي ځان هر سره والي. هماغه پسې په خپله دغه په تېره پېښه د بجلۍ بل راغلی 7,000 2.5 اوس بیا 3,000 راغلی دی 3.5. د هغې په مناسب زموږ دومره بجلي سیزن نشته او د هغې نه الټه زیات بلونه او دا لږې راځي. که د وړو حالاتو ته وګورئ نو مخکې ته داسې طریقه کار داسې نشته. اوس دا وړې رالېږلي وي، دا هغې پسې زنانه دا خلک در په در ګرځي. زیات کر غریب خلک چې کوم دی هغوی پکې نه دغه کېږي. هغوی ته دا چې هغه ځوانان مخې ته زور نشي کولی. وزیرانو صاحبانو د نور نوکرانو د هغوی ټول په بره ځي او غریب په کته راځي. خلک په خودکشۍ باندې مجبور دي. خلک زه خو په خپله دوکاندار یم، اینه خلک او ډېر افسوس راشي په دې خبره چې د ملک حالات څه دي او کېږي. بس نو الله دې خیر کړي. نو عمران خان صاحب ویجنو بهرحال دغه ډېر ښکلی ویجنو د غریب دپاره. خو بهرحال په دې ملک کې خو داسې صحیح سړی مشکله ده چې وچلېږي. په زه دا ریکویسټ کوم د خپلو د پاکستان د ټولو افسرانو دا ریکویسټ کوم چې په بهر ملک دنیا کې دغه راشي د روژه د غیر مسلم د خلکو د ریپ ورکوي هغه شی ارزانېږي او چې زموږ مسلمانان ټول افسران دي، بالا افسران دي، ایم ایل اګان دي، پیګان دي، د قوم د اوټ دپاره کوڅه په کوڅه ګرځي در په در او د عوامو نه خره کړي دي او چې بیا وخت راشي بیا د شرګ د پروي بیا انګړ دنګړی. نو موږ د خپل مشرانو ته ریکویسټ کوو چې د قوم باندې رحم وکړي او الله په قرآن پاک کې فرمایي تاسو په خپلو کشرانو باندې رحم وکړئ. تاسو رحم وکړه. چې سړی په خپل کشرانو رحم نه کوي، د علماو قدر بچی نه کوي، د مشرانو عزت نه کوي، دا قوم به څنګه مخکې ته ترقي وکړي. خو ټول کرپشن دی. د پاکستان مقصد کرپشن و. پاکستان کا مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله متسمي لاويږي چې په تش کلمې تش کلمې خو هندوم وایي، یهودیوم وایي، نصرانیوم وایي. موږ له پکار دي چې د کلمې لاندې ژوند تېرول د کو بچوړه. نو موږ له پکار دي موږ د خپلو مسلمانانو سره قرضدار وکړو، محبت وکړو او د صلې رحمي وکړو. د افسرانو له پکار چې ځای په ځای په دې ګران پروژو باندې د خاندوزو باندې چاپی ولګي او دې سزا ورکړي او کوم سړی سزا مغوښتي هغه ته سزا ورکړي. زما نوم محمد فاروق دی او هر څه چې دي دا د حد نه بهر ګران شوي دي. کم سرکاري وړه چې دي هغه چې راغلي دي هغه کسانو ورکوي، کم چې ناظمان دي، ایم پی ایګان دي، دا دي. او غریب سړی چې دی دا نه ورکوي. دیرو ته وسیله شي، بهر دي دوکانونو ته وسیله شي، غریب سړی نه ورکوي. بهر په دې ګاډو کې ودار څه ګران کړي دي، وړه ګران دي، چینی ګرانه ده، دالونه دي دار څه ګران دي. او ټول کوم چې د مسلم لیگ کسان دي هغه ټول وروره ایم پی ایګانو ته امینونه ټول له هغو ته میلاویږي، غریب عوام ته نه میلاویږي. څنګه چې له بېلې دا بیلونه کور ته راځي، له اوبو دا راځي، دې چې دی دا وړه مارسیډ له کور ته لاړ شي. عمران خان 14,000 په اسانه طریقه باندې ورکولې، نه ورکي بې عزتي وه، نه څه نه څه نه مرګ ورکي.
په دې وړو باندې خو ټول د نون لیک والا کسان دي راځي او خپل او جمعیت والا او دا دوه درې پارټیانې دي خپل نومونه پې کوي صرف د اوټ دپاره چې کوم کس کوم دغه دي ورکران بس ماهي پسې ګرځي. عمران خان یو واحد داسې کار کړی چې په کرونا کې 14,000 روپۍ ورکولې د جینکو په اسکول کې به ښځو له ښه په احترام او ښه په عزت باندې پیسې ورکولې، سړو له به د سړو په اسکولونو کې په های اسکولونو کې به ښه احترام سره پیسې ورکولې. او دی خو یو ضلالت راغشتی او یو هغه مرداري راغشتی، زنانه په کتارونو کې ودرولې دي، بېعزتي زنانه وکړه او داسې شیم ورته میلو نشي او مرګونه ورکې الټه بیلو شوه، الټه مرګونه ورکې وشو. 1 روپۍ فایده چې ملک له ورنه کوم دا مهنګایي کوم ځای ته ورسوله. مهنګایي د 120 روپو شی 300 روپو ته ورسېو. بنډۍ به په دې روژه کې همونږ په 80 او په 80 روپۍ کیلو اخیستې، نن یې الو په 300 روپۍ کیلو. پوه شئ ټماټر به هم په 40 او په 50 شته، اوس یې په 150 الو. پوه شئ نو دې حکومت مونږ له دغه فایده راکړه. او مولانا فضل رحمان چې دی د خو تر نن ساعته پته ونه لګېده. اول خو دې چغې والې چې داسې ګراني ده په 50 روپۍ ویل ځمکه ګرموم او هور راکوزوم او لمبې د خلکو نه خېجوم. اوس پته نه لګي چې په کوم مخ ورک دی، نه پته لګي او نه نښه لګي.